باب لبس جلود المیتت اذا دبغت. دی باب کې دا خای چې کله د جانور ولا چمړه دبغتو شي کنه به سړی استعمالولی شي. دلته کې دوه درې قسمه دوه حدیثونه مو سره چې کوم ډېر حدیثونه دی هغه نه دا خبره ثابتېږي چې خنزیر او د انسان چمړې نه علاوه نور ټولې چمړې په دباغت سره پاکېږي صفا کېږي استعمالولی شي. دباغت منه تطریب سره یو کې خټه کې وچه کې تشمیش سره یو کې سترګه سره وچه کې یا په اوبو کې وخوټایي دې ته دباغت ویلی شي. او ځنه حدیثونه دي لکه مخته راځي که نه امام مالک صاحب ترې استدلال کړی دی، امام احمد صاحب هم یو قول دی چې دا چمړه نه صفا کېږي په یو حالت کې. خو صحیح خبره ده چې هغو د احاب نه هغه مراد اخلي که نه چې هغه دباغت نه شي. موږ له دا جواب کو احناف حضرات. صحیح خبره ده که نه چې امام شافعي او د امام ابو حنیفه صاحب په نسبت باندې جانور مکول لخمې غوښه یې خوړل شي او که نه شي خوړل سوا د خنزیر انسان نه چې انسان مکرم دی، خنزیر مهان دی. او بل د امام شافعي صاحب په نسبت باندې سپی پکې داخل دی که نه چې سپي ولکه چمړه نه صفا کېږي. دي نه ایله نور د ټولو شیانو چمړې صفا کېږي په دباغت سره. صحیح ده. او اهل ظاهر او امام داود ظاهري وغیره دا خاصې وایي چې ټولې چمړې صفا کېږي، د خنزیر او که د انسان وي که د څه شي هم وي، ظاهره نه صفا کېږي او باطنه هم پاکېږي. خو دا خبره صحیح نه ده ښه که نه ځکه چې ډېر روایتونه نورې خبرې ثابتېږي. او ځینې علما دي لکه امام اوزاعي وغیره امام اسحاق بن راهوی او عبدالله بن مبارک صاحب وایي چې نه د مکول اللحم جانور صرف چمړه صفا کېږي، غیر مکول اللحم نه صفا کېږي. خو صحیح خبره همغه ده چې موږ ذکر کړه چې هر شان دي صفا کېږي سوا د خنزیر او انسان نه. او د امام شافعي صاحب په نس درېیم شی پکې سپی هم دی. صحیح شوه. وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن اسلم عن عبد الرحمن بن واعلة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر. صحیح شوه. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه عن ميمونة دا روایت کی چې ان شاطا لمولات ميمونة وزوا د میمونې بیبي ولا مولاګانه سو ذکر د کم وینځي کنه دا غي ومر بها يعني النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر اسلام په تیر شو قد اعطيتها من الصدقه ميتا چې صدقې نه ورکړي وکنه خدا مردار شي و وتی فقال هل اخذوا اهابها فدبغوه فانتبوا به چې د کور خلق ولي دا نه راخسته چې د بغت کړي او پیدا وتی نه اوچته کړي وکنه. فقال یا رسول الله انها میته دا مردار شو مړه شي و. قال انما حرم اكلها وخه خوړل نه دي صحیح نور خدا کا مردار شي او کاله لشي وي چمړای پکېږي چې د باغت ولا ورکی. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ارزه کې ابو بکر بن ابي شيبه رضی ابن ماجه سے استاد دي. قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن شهر بن حوشب عن سلمان قال كان لبعض امهات المؤمنين شاة. ابو بكر صديق ماذا ابو بكر نكم ابو بكر مراد ابو بكر ابن ابي شيبه مصنف تیاری مغنته ابو بكر صاحب نه ده. قال كان لبعض امهات المؤمنين شاة كان لبعض امهات المؤمنين شاة فماتت فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقال ما زور اهل هذه لو انتفعوا باهابها. کپ چمړنه پیدا حاصل کړي اس ګناه پکې نه. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا خالد بن مخلد عن مالك بن انس مختچ عن يزيد بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن عن امه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستمتع بجلود الميت اذا دبغت. باب من قال دغه علماء د پاره ذکر کوي چې لا ينتفع من الميت باهاب ولا عصب
چې کله جانور مړ شي که نه که مقول لحم هم وي خو د هغه چمړې نه او د چیشي نه د پټو نه پیدا نه شي اخیستلی وژو مژو نه. وبه قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة كلهم عن الحكم بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. نو معنا دا کنه چې دی باغت نشي. باب صفت النعال دا پیغمبر علیہ السلام په پوش مبارک څنګه. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن العباس قال كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان مثنى شراكهما. چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام والا چې کم شو د پاپوش مبارکو کنه دي دپاره قبالانو خلق قبالانو خدای الله په ذکر کې شری قبالان دي قبال نه راوته دي کنه سباق سیاق قبال نه قبال چې شتل شي د کیړې ول چې کوم مخته احساس وي ماغه تل شي لکه تسمی مسمی شوالی یا ما سنبل شدی ولا لګول یم دي شیانو تل شي ښا او دا به رتاو کړي هم کنه پای تړي کنه د سپلی مفلسی. وبي قال حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون حمام عن قتادة عن انس قال كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان. باب لبس النعال وخلعها چې د کړي چپل مپل غوند خپوته چای کنه بیا باسي د پر څه طریقه ده چې کله خپوته یا چای کنه خیب واچي بیا غز چې کله باسي ول بچو کی غز بکی کنه بیا بخي. وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انتعل احدكم فليبدا باليمنى شيغستوي بیا بخي وإذا خلع فليبدأ باليسر ببغس باسيول. باب المشي في النعل الواحد په وچا پلوي کړي کې بنازي کنه به سړي له تکلیف کنه یو جګټ وي یا بزاس سره لاګیم بل شان دي. وبي قال حدثنا بكر قال حدثنا عبد الله بن ادريس بن عجلان عن سيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي احدكم في نعل واحد. پتا سو کې څوک سره یو چپل کې نشي لاړ ولا خف واحد ليخلعهما جميعا او ليمشي فيهما جميعا کني دواړه د استعمال کې د دواړه وباسي. باب الانتعال قائما فویلاړه بن چپل استعمال ول خپوتا اچول دینه من کړه ځکه چې فویلاړه بني ولاړې کنه ولا شونډې دي رزور کوالی او ژبه دی ولا ربسري خلکینه په قرار سره او بټان دي ټینګ ټینګ وتاړه هغه نه بعد روان شپ ولاړې باندې نه کیږي دا شیان. وبي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو معاويه عن الأعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينتعل الرجل قائما. کله کله خیال دی سړی کنه که خیال دی چرته به کتلې ملاس لا سترګو له بدل غلي یو کازو فیلاړه بدسي بوت ټینګه ټینګه ټک مختب لاړ شي د سیکل غونې به کې نه لګي एकदम بلاړ شي او غرزي دا والی دا وی کنه کیږي کنه او کله کله سړی ستړي کیږي ډېر پدې کې ستړي کیږي کنه کینه ولا آرام سره کینه بار بار بل څه زورونه ورکي آرام سره کینه. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان ينتعل الرجل قائما. که خیال دی کله کله مو چې مسجد نه روز یا بل ځای نه روز مخفوف رشګي ما ګړي خخيږي एकदम دې پورت کې خپو منل بوتان دې زر بخیرن شي اور سب کې د پاسه چاپل ولا اپاسه چې کما غدا کنه چمړاتی نو چتیږي بیا خیری چې فکر زیات شي نه ته چې کله رکینستی کمی زین روته کنه ول سو کو چې خپې د خیل سي خوسه لسونه سره د صفا کښ د خیره میرو د شګي مګی تنه تل شي
هغه نبات پکې مړه دومره غم یې نه وهي بس एकदम پیور منډه کوي از غیب خاخي خو پرې باب الخفاف السود توري موزي استعمالول شي توري موزي دی عموما کنه سری زیړي د ګامې د نوري وبي قال حدثنا بكر قال حدثنا وكي قال حدثنا درهم ابن صالح الكندي کینیډا ولتا کیندی نه یل شيخه بدلته کې کیندی دی په معنی نه ده کینی دی وته الشاتخه عن حجر بن عبد الله الكندي عن ابن بريدة عن أبيه أن نجاشي بادشاہ كان حماس ابن مدو ندي أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين سازجين أسودين نلبسه فلبسهما پیغمبر سنتادی کی رستولی کنه بادشاہ دا غیله کی خبشي دی به شو کړو دی به دوی ساده شان دی تور رنگ کی ولا رستولی به پیغمبر اسلام استعمال کړلی سازج چشتل شي چې پکې ترونه مرونه زینت منت ولا شین پکې نه جوړ شي زول سره سازج تل شي کنه صحیح شو